د مالکند تحصیل درگئی کے قائم تاریخی دینی درسگاہ جامعہ سبحانیہ رضویہ کے د دستار بندی فضیلت درانه اجتماع شوې ده چې پکې د 2 نوي طالب علمانو الکانو جنکو دستاربندي او چادرپوشي شوې. په دې اړه تفصیل وګورو د عمران زریاب په دې ریپورت کې. د ملکند تحصیل درگئی کی قائم تاریخی دینی درسگاہ جامعہ سبحانیہ رضویہ کی د نور کله پرنګ سخت کال هم د دستاری فضیلت لړ کی اجتماع تر سره شو چې پکې د پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه ستر عالمانو او ناتخوانانو ګډون کړي وو. اجتماع په محل د تخصص په قضا ولیبتانا لاس طالب علمان فارغ شو. د ریاضیس نشپګ حفظ القرآن نه 12 تنان ترجمه او تفسیر 11 او په ناظره 3 ماشومانو د ختم القرآن سعادت ترلاسه کړو. همدارنګه د زنانو په پردا ماحول کې لس جنکو دوري حدیث مکمل کړو. د ختم القرآن اجتماع په محل راغلي ستر عالمانو ختم القرآن مکمل کوونکو طالب علمانو په سرونو د شفقت لاس کې خودو. د اجتماع وړاندې نامتو ناتخوان احسان الله اسین او نورو په خپل خوږ او ځانګړي غږ کې حمدي باری تعالی او نعت شریف وړاندې کړو، کومې چې محفل په درود او سلام کې بدل کړو. هم اخطلت الوعان در شرقی زدیدار شمای دتون سرق یارا زدیدار شمای دتون سرق یارا چه دستون خواندان در شرقی چه بسر دای داخل نبوت رو دزر رسول سلام چه بسر دای داخل نبوت رو دزر رسول سلام در نشرگی دار قربانشم ستادر نوی مرتبینا چه ملک جنو انسان در نشرگی. اجتماع ته نامتو عالم دین د مرکزی رویت هلال کمیټې غړي مفتی فضلی جمیل رضوی، امام المدرسین علامہ فضل سبحان، پیر اب مانکی شریف، پیر شمس الامین، نائب محتمیم صاحبزادہ جنید قادری او د تنظیم المدارس اهل سنت پښتونخوا نظیم الله علامہ رحمت الله قادری ویناګانې وکړې. ویناوالو ویل چې دا مهال امت مسلمه د مشکلاتو او چیلنجونو سره مخ ده. د ټولو مشکلاتو حل د قرآني تعلیماتو له لارې ممکن دی. هغوی په والدینو زور راوړو چې خپل بچیان دي د قرآني تعلیماتو سره آشنا کړي، کوم چې زموږ مذهبي فرض او د دنیا او آخرت د کامیابی ضمانت دی. عمران زریاب، خیبر نیوز درگئی، مالکند.